دی نن تقریبا 450 کاله مخکې یو بادشاہ ته پته ولګېده چې زما د دې قوم خلک د خپلو مشرانو قدر نه کوي. نو بادشاہ اعلان وکړ چې د چا په کور کې چې مشر او سپین ږیری وي هغه تاسو وژنئ او درې ورځو کې دننه به ما ته خبر راکوئ چې په ټول قوم کې یو سپین ږیری هم پاتې نه شو. او بیا دوباره دا اعلان وکړ چې که چا خپل سپین ږیری چېرته پټ کړو او درې ورځې بعد پته ولګېده چې دې کور کې سپین ږیری شته نو بیا به د اسمان وژنم. هر سړی او هر هلک خپل خپل پلار یا نیکه دا بهر پس بانا باندې بوت کول ته عمل کوي. یو هلک ته خپل پلار وایي چې بچیه ما وژنمه چلته غره ته مې بوځه اول ته مې پرېږده ګوره زما ضرورت به درته کله پېښ شي داسې وخت به راشي چې زما نه بغیر به ستا پایه نه روانېږي. هغه ورته وایي چې بابا بادشاه حکم کړی دی که سپین ږیری بیا مونږ کوم هغه ځوان به وژنو دې ته زما ومنه که نه ما آخرت ته بوځه هلته مې پرېږده بس بدال تاسو په تکلیف باندې بوتلې ده یو هر کې پرې سحر په تیاری کې به روټه ورو د ګوټه او بیا به تیرا درې مورز دا ټول قوم پریشان دي. بادشاہ حکم وکړ چې ټول قوم راجمع شي. پښتنه ته وکړه چې سپین ږیری خو پاتې نه دی وشلې وی ګوره پاتې وي چې نه جنه دی وی خپ درې ورځو کې دننه زکات جوړوم او هغه د پاره د شګونه پیرلې شوی بوڼ دا ما ته راوړی چې د هغه باندې کټو بوڼ د شګونه او کدرې ورځو کې چا ټول رانو بونه رانو نو بیا موږ نه پرېدا دا د بادشاہ یو چالو چې راشه کڅا سپین ږیری چې تفکرې نو راخاره بشي یو رفته را شواد به ما به روډه وله د پلار وتی چې بشي ولې خپای وی بادشاہ خو سپین ږیری را باندې ټول نکړه اوس یې آرډر کړی دی چې د کټ جوړوم د شګو نه بوڼلې شوي بوڼ باندې نو بابا موږ حیران په دې چې د شګو نه به بوڼ څوک جوړوي وی بچیه د دې ډېر آسان جواب دی څه جواب وی په درې مورو چې بادشاہ تاسو ټول راغون شي او د توی چاله کبونه مو پیرلو نو خلک خو انکار وکړي چې نه ته وته ودرېږه وته چې صاحب د شګونه بون پیرل زموږ د ګس لاس کار دی خو موږ ته خو تا دا نه ویلي چې غټ بون پکار دی که نری پکار دی ته موږ ته څه وښیه چې نری وي او که غټ وي انشاءاللہ په دوه ورځو کې دننه رانواله بادشاہ درې ورځې بعد قوم راغون کړو پوښتنه یې وکړه چې هلکه بوڼ پیرلی هیچا جواب ورنه کړ دا نوجوان ورته ودرېده چې صاحب موږ ته خو دا پته نه وه چې ستا نری پکار دی که غټ پکار دی ته موږ ته صاحب دا وضاحت وکړه چې نری بوڼ وپېرو که غټ بوڼ وپېرو بادشاہ ورته داسې بوڼ ورته وایي چې پلار دې چېرته پټ کړی دی وی چې هغه ما ستاسو په حکم باندې مړ کړی دی
وینا نه دی مړ کړی وی جی مړ کړی وی بچی پلار وخایا استاد عقل رسایی دومره لانه ده استا عقل دې ځای پورې کارو کې چې نری مون وکړ دې کا غټ وکړ دا د بل چا خبرې دي لارې پر راوستو په تخت ځان سره کېنو او چې زما غرض صرف داو چې زه په تاسو کې د دې سپینګیرو قدر پیدا کړم نو دا سپینګیري چې دې د دوی قدر کول البرکت مع اکابرکم دې سپینګیرو کې برکت دی په خدای قسم دوی کې ډېر لوی خیر دی د دې قدر وکړه نو چې کله ته سپینګیری شي نو تا ته به الله دا عزت اسباب بیا پیدا کوي او کتا د سپینګیری قدر ورکړو نو تا د پاره د عزت اسباب نه پیدا کوي نو عارف نه داو چې زه سپینګیری وم